جناب آفتاب احمد خان شیرپور رکھنا اور سکندر خان شیرپور رکھنا انبر خان محترم شاه او دغه سره څو نمبر کې شامل شوی ته مبارکباد ورکوم چونکه نن زمونږ د سکندر خان او آفتاب خان یو پروګرام ثوابه کې دغه شو نو د هغې د وجې هغوی تاسو رانل ضلع ته ګیس راغلی زمونږ مشر جناب آفتاب احمد خان شیرپور صاحب روسته دی که دا پلونه جوړ شوي زمونږ شهید جناب آیات محمد خان شیرپور صاحب د دلدار ګړی پل داسې نور دغه دا د هغوی د لاس دي نو که دلته کې ترقي شوې ده کارونه شوي دي نو دا زمونږ مشرانو کړي دي نو انشاءالله تعالی تاسو به انشاءالله مایوسه کېږئ نه زمونږ دا پارټۍ دا ملګري دا هم تاسو سره انشاءالله ډېر کلک ولاړي که دلته څه کار دی که سړک دی که بجلي ده که ګیس دی نو دا هم هغوی کړي دي او د پی ټي آی تاسو وګورئ دا تقریبا 9 کاله برابر شو ایم پی ای دا 2 پیرې راغې ام ګورنمنټو دلته هم ګورنمنټو خو څه خاص پراجیکټ یې د کشف قدر ته بلکې دا ایم این ای صاحب زمونږ د حلقې ایم این ای دی خو هېڅ څه پراګرس یې نشته بلکې زمونږ د علاقې څه کسان وله مخکې راغلي تاسو ته به یاد دي د تنګي نه هغه باندې 2 ایف آی آر د ایم این ای صاحب کړی وې نو هلکه ته خو یاسي سړی تا له په کار دو چې تا کور ته خلک راځي له تنګي نه راځي نو په کار تا وله مېلمستیا ورکړې که ته نه وې تا به کېنولي خو دا خلک په سیاست نه پوهېږي نو ملګرو له زه مکمل یقین ورکوم چې انشاءالله دا کیو ډبلیو پی ده زمونږ مشر آفتاب احمد خان شیرپور صاحب دی سکندر آیات خان شیرپور صاحب دی د دې نورو پرنګې نه دي هغوی د هر چا مړي ژوندي له ځان رسوي هغوی د هر چا خبرې ته ولاړي د هر چا خدمت ته ولاړي هر چا له عزت ورکوي نو انشاءالله تاسو یو ښه فیصله وکړه تاسو به موږ چارې مایوسه نه کړو د عمران خان یو هسپتال جوړ کړی دی او وی هسپتال دی او هسپتال دی او هسپتال دی د نن نه 45 کاله مخکې شهید حیات محمد خان شیرپور صاحب په پېښور کې څه زه راته وایم په ټول خیبر پښتونخوا کې د حیات شهید ټیچنګ هسپتال بنیادي ایښی دی چې هغه نن هم په 2022 کې که وګورئ نو په پېښور کې خو څه کوي چې په ټوله کې پي کې کې د دې عمره جدید او خشته هسپتال بل نشته دی دوی خو اړو چاته ونه ویلې چې موږ دله هسپتال جوړ کړی دی او یا ګني موږ دله داسې منصوبې راوړي دي خو کار یې کړی دی پښتون قوم له یو سهولت یو فایده ورکړې ده او مخکې تیر شوي دي خو زمونږ بدنصیبي دا و چې د هغوی عمر کم او ډېر په ځوانۍ کې رانه لاړه دا زمونږ خپل بدنصیبي و خو شکر دی هغه د پښتو متل دی وي د باز د جالې نه د باز بچي الوځي د هغوی نه بعد بیا آفتاب احمد خان شیرپور صاحب رالل او د پارټۍ قیادت مشري هغوی ته حواله شوه تاسو وګورئ شیرپور خان آفتاب احمد خان شیرپور صاحب پښتون قوم له څونه څه کړي دي په هر ځای کې هغه نوره کې پیکې به درته نه یادومه زه به درته دا خپله شوقدر او دواوره یاده کړم تاسو دا کوم بایپاس چې یې ده په دې دې څوک برید نه تا وایي وروره دا د شیرپور خان منصوبه وه او دا تاسو له دا بایپاس هم شیرپور خان منظور کړی دی تاسو که دا د بجلۍ لینونه وګورئ دا ټول الله کړي دي او آفتاب خان کړي دي سکولونه وګورئ روزګارونه وګورئ دا ټول الله کړي دي او آفتاب احمد خان شیرپور صاحب کړي دي دا بل چا نه کړي دي او نه به راله وکړي د پښتون قوم بقا صرف او صرف په آفتاب احمد خان شیرپور صاحب کې ده د پنجپاو د بی کے ساټ د رضاق کلی کم کسان چې شمولیت وکړو او زمونږ په پارټۍ او زمونږ سره د پښتو پارټۍ کې یو ځای شولو نو هغوی ته هم د زړه د نخوش آمدید کومه هرکلی ورته وایم مخکې که موږ چېرته د بجلۍ مطالبه کوله نو موږ له به یو غټ بچی په غیږ کې راکړه چې یاره په پی کې 60 کې چې کومه د ایم پی ای چې کومه د مختلف پارټو نه راغلي تر اوسه پورې او ایم این ای چې به یادوو یاره د تحصیل د شب قدر نه اوسه پورې او ایم این ای نه دی راغلی نو دا 9 کاله چې وشو ستاسو په دې پارټۍ کې د حکمران پارټي چې یادوم نو د پی کې 60 نه خو ایم این ای هم ستاسو دی ایم پی ای هم ستاسو دی ولې زموږ بجلي نه ټیک کېږي
او دوی چې په میگا پروجیکټ زمونږ د ګیس باندې چې کوم دی دوی برید ته وایي نو دوی له نه دي پکار چې به دې برید ته وکړي. دوی خو نیم او یو انچ ګیس پایپ لاین راوستی دی. دا میگا پروجیکټ د آفتاب احمد خان شیرپاو د لاس دی. دا د نن نه څومره کال مخکې راوستی دی. دوی چې کومه دی وړو کلو ته لږ شان پروجیکټ ورکړو، لږ شان ګیس یې ورکړو، نو په دې باندې دوی غټ نوم کوي. باقي دوی مشر چې کوم د پی ټی آی MNA صاحب هغه به دا ویل یاره د بجلی دپاره یو میکانیزم پکار دی، زه یو میکانیزم جوړوم. نو به یې میکانیزم څه هغه میټرایزیشن دی. زه په خپله ورته دا خواست کوم چې زه د 1 میټر په ځای 2 لګوم خو ماله بجلي راکړه. ستا خو دغه میټرو دوی امبرالي به یې ویل چې موږ خو میټر هم لګولی دی، موږ نه الټۍ نیولې بجلي نشته. ستا خو د میټرو چې کومه دی هغه ختمه شوله، اوس ستا سره کومه بهانه ده. په 9 کاله کې ته ماته یو میګا پروجیکټ وښیه. په کار چې په 9 کاله کې تا یو یونیورسټي راوړی وی، یو غټ ګراوند دی راوړی وی، یو غټ کالج دی راوړی وی، یو غټ هسپتال دی راوړی وی. په دې یو هسپتال باندې چې کومه 2-3 کمرې جوړې کړئ، کیټګري ډي یو کله څه او کله څه نومونه ورکوی پېښ وي. غټ پروجیکټ راوړی څنګه چې آفتاب احمد خان شیرپاو خان کړی دي، سکندر خیاط خان کړی دي چې د یو اتو میاشتو اریګیشن منسټر پاتې شوی دی او د ضلع 400 نه یو ماډل سټي جوړه کړه. دا زمونږ شب خضر دا 400 دا به وختي سیلابونه وړی وی، خو چې سکندر خان دا پوښتې نه وی لګولې. وګوره اکثریت 90% چې کومه دا یوت ناست دی او نن سبا چې کومه هر یو پارټۍ دارومدار دا په یوت باندې دی. مشران چې کومه دی دوی به مشورې ورکوي، دوی به مخکې موږ به ورپسې یو. خو زما د QWP یو دلته اوس اکثریت چې کوم شمولیت وکړو زما مشکل د 40 سال نه به پکې داسې یو کس نیمو ده چې زیات نو ټول یوت په موږ څنګه موټیویټ کوو، څنګه به یې راغونډو. دې دپاره یو پلیټفارم پکار دی. هغه پلیټفارم چې کوم دی د QWP دی. QWP کې د الله رحم دی ټول نه زیات یوت دی او کارم کوي او منډم وښي. زمونږ چې کوم علاقه کې په کوم حلقه کې تنظیم جوړو د یوت ولات مخکي زمونږ چې کومه پارټي وي، کوم PDM جلسه وي یا کومه پرسي وي یا کوم شمولیت وي د یوت ولات مخکي زنده‌باد مرداباد موږ په دې پارټۍ باندې ځان وجنو. نه خو مخکې هم داسې ملګري وو چې مال راغلي وو، دا ډېر ملګري دې خبرې نه خبرم دي چې یاره مونږ خو پارټي بدله کړه ستا څنګه چلې. ما ورته یو خبره ته کوم، د پارټۍ مثال د مور او پلار څوک هم نه پرېږدي. پارټي QWP زما د ازل نواله د ابده پورې د مرګ د ژوند نواله د مرګ پورې به زما د یو پارټي دا نه پرېږدم. تاسو په صحیح وخت کې صحیح فیصله وکړه. زه د دلزاق کلي والا د غیور ملګري د غیرتمند ملګري دوی ته سلام پیش کوم چې په دې سخت وخت کې تاسو ښایسته فیصله وکړه او انشاءالله راتلونکي وخت QWP دی او زه تاسو ته د دې پلیټفارم نه وایم چې ستاسو څه مطالبې دي، کوم کارونه دي الله پاک پوره کوي به انشاءالله او آفتاب احمد خان شیرپاو به پوره کوي انشاءالله. تاسو ډېره مننه. د دې نورو پارټونو موږ ډېر زیات مایوسه شو. په سابقه او په موجوده حکومت کې د دلزاق بایپاس نه دې غاړه چې څومره آبادي ده نو د هغې یوې پارټۍ ملاوال نه دی اخیستی. دا خبره زه 100% ګارنټۍ سره کوم. او آبادی چې د دلزاق کلي کومه ده نو په 100 کې تقریبا 55% د بایپاس نه دې غاړه ده او د 45 دې خوا ده چې د دې چا ملاوال نه دی اخیستی. نو لہذا موږ د نورو پارټونو مایوسه شو او موږ خپل شمولیت قومي وطن پارټۍ ته بنسبل د سکندر خان په خولې باندې کوو چې دی به انشاءالله تعالی زه په دې خپل ګیر ګوان کې دی هر یو کس پسې شاته 10 او 12 او 15 کسان دي چې دی څه ټایم هم مال راځي د دې بچي ته چاته څه مسلې او څه خبره اترئ ګاډی به زما استعمالیږي، پیټرول به زه خپل خرچه کوم او زه به هغې له منډه وام او انشاءالله تعالی چې د هغې مسله به حل کېږي. دویم نمبر دا خبره ده چې د دې پارټۍ چې کوم دی د دې نه علاوه دی یو تنظیم مقرر کړی دی چې په هغې باندې چې کوم دی دغه تنظیم نامه چې کومه ده هغه زه تاسو ته کومه چې د هغې شب قدر قومي اتحادي تنظیم نامه ده. تاسو ټولو ته مشرانو کشرانو ته زما له طرفه دا درخواست دی چې دا تنظیم ځان سره یاد ساتئ چې د چا په کور کې او په کوم ځای کې څه مسلې زما خواله ځان نه رسوي. زه به د دې تنظیم مشرانو سره رابطه کوم او هغوی به د شپې په 1 بجه ستاسې کور ته راځي او ستاسې په کور کې به خیرخواهي غواړي. دریمه
دویمه دا خبره ده چې انشاءالله په موږ باندې د مایوسي ورځې ختمې شوې که خیري موږ له الله پاک خپل مشران دلته کې نږدې راوستېدل دا زموږ چې چا احوال نه دی اخیستی او کومې ګیلې مندرې زما یا ستاسو د دې قوم په زړه دي نو دا به الله پاک ختمې کړي که خیر انشاءالله تعالی بس تاسو کوشش د دې خبرې وکړئ چې هغه سړی وپېژنئ چې کوم سړي زموږ د دې خورې او زموږ عزت کوي دغه پرېږدی چې مطلب مونږ ورپسې مخکې منډې تړلې والي دي په سابقه یا په موجوده حکومت کې او هغې زموږ په دې اتو لسو کالو کې احوال نه دی اخیستی